نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. عزتمند مسلمانانو، پرون منګه د نیت په حواله باندې چې کله انسان کې اخلاصي او اخلاص نیت پکې، نو په هغه په وجه باندې چې انسان ته د دنیوي مشکلات او تکالیف دا لري کېږي. او موږ د غار والا تفصیلي واقع بیان کړی و. الله رب العالمین فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دې خبرې حکم شوی دی چې فاعبد الله، ته د الله تعالی عبادت کوه، مخلصا له الدین، په داسې حال کې چې خالص کوونکې د عبادت لره د دین لره د الله تعالی، یعنی په دې خپل عبادت کې د اخلاص پیدا کړه. الله خپل پیغمبر ته وایي، دا پیغمبر ته حکم یوازې نه دی، ټول عام مؤمنانو مسلمانانو ته. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ذکر کړی دی چې یو نیک کار کولو اراده، نیک کار کول انسان اراده وکړي، نو په دې باندې انسان ته اجر میلاویږي. کله چې دا کار کړی نه وي، نو بیا هم اجر میلاویږي. او چې کله دا کار وکړي، د نیکۍ دا کار وکړي، په دې کې اخلاص ډیری، نو کله د انسان د پاره د یونی کې په سل باندې کېږي، کله په لاک باندې کېږي، کله په 200 کېږي، کله په 1000 کېږي. او چې څومره په دې کې ډېر اخلاص موجود دی، الله رب العالمین دی انسان له ډېر نیکي ورکوي. مثال په تور یو انسان دی، او هغه د آخري شپې، یعنې د شپې په آخر کې تهجد اراده وکړه چې یاره زه به خامخا سهار له تهجد ته پاڅم، او په نیک نیت باندې، او په دې کې د بیدار نشو، راوچت نشو، نو الله پیغمبر وایي ته به ثواب میلاوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث الفاظ دا دي چې من اتا فراشه وهو ینوي ان یقوم، چې یو سړی خپلې بسترې ته راغی او دې دا نیت کړی چې دی به پاڅي تهجد دپاره، فغلبته عینه، نو د سترګې دا ورلې، یعنې خوب پې غالب شو، حتی اصبح، تر دې پورې د سهار شو، كتب له ما نوا وكان نومه صدقة عليه من ربه. د دې انسان د پاره الله رب العالمین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي هغه څه ولیکلی شو چې دې نیت کړی، وکان نومه صدقة، او دا خوب دا صدقه شو د الله رب العالمین طرف نه. ګوره یو مسلمان دی، مؤمن دی، او هغه صرف دا اراده وکړه چې دی به تهجد ته پاڅي او تهجد لمونځ به کوي، او د تهجد لمونځ ونه کړو، سترګې چې کوم دی دا پې خوب پې غالب شو، ویسته وده شو، نو الله رب العالمین دی انسان ته ګوره نیکي ورکړه، د تهجد ثواب یې مته ورکړو، د هغې نه علاوه د خوب د لپاره صدقه شو د الله طرف. دا د اخلاص برکت دی چې په اخلاص سره د انسان د نیت کړو چې دی په شپې پاڅي او الله ته لمونځ کوي، او د هغه نیت الله رب العالمین قبول کو، د نیت دا ثواب د تهجد، نو دې انسان دپاره د شپې دا ثواب الله رب العالمین دا د عبادت کې ولیکو، او دې انسان ته الله رب العالمین اجر ورکو، ثواب یې ورته ورکو. یعنې دې او که به دې انسان په دې حالت کې مړ شو، او د نیت د ثواب د تهجد کړی چې یاره زه به تهجد ته پاڅم، او دی مړ شو، نو د لپاره تهجد ثواب دا لیکلی کېږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انما یبعثون علی نیاتهم، چې ورځ په قیامت به خلک د خپل نیتونو سره پاسي چې یاره د کم نیت کړی دی او کم یې نه دی کړی. دیو جنا حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ تفصیلی حدیث ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د غزوه تبوک نه واپس راتلو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې مدینه کې داسې انسانان دي، څه خلک دي، مسلمانان دي، چې هغه په دې موقع کې ستاسو سره په دې جنګ کې شریک وو، او هغه په دې جنګ کې شامل شوي نه، خو تاسو شریک وو. مونږ عرض وکړ د الله پیغمبر څنګه زموږ سره شریک وو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه د عذر د وجې نه چې کوم دغه پاتې شوي وو، او نیت د هغې معتبر دی، او نیت د هغې د دې جنګ دپاره کړی وو، خو صرف
د هغې د عذر په بنا باندې هغې پاتې شو، نور د هغې په زړه کې دا نیت او دا اراده کړې وه، نو دغه د مجاهدینو دا په صف کې شمار شو. ګوره دي انسانان الله رب العالمین ډېر زیات په دې خپل مؤمن بنده مسلمان بنده ډېر زیات خفه کېږي، او چې کله د مؤمن د مسلمان دې کې لږه عاجزي پیدا شي، الله ته رجوع پیدا شي، اخلاص پیدا شي، نو الله رب العالمین د انسان خفه کېږي، دله ثواب ورکوي، دله اجر ورکوي. دیو جنا د حدیث کې دا راځي د اخلاص په وجه باندې چې د اخلاص څومره لوی درجه ده، څومره لوی حیثیت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دنیا کې 4 قسمه انسانان دي، او دې 4 قسمه نیتونو ته ګوره چې الله رب العالمین دې باندې څومره بهتر دي، څومره بدله ورکوي. یو هغه انسان دی چې هغه الله تعالی مال هم ورکړی دی او علم هم ورکړی، او دې د الله نه یریږي، نو دې مال کې هم د الله حق ادا کوي، د خپل خپلوانو حقونه هم ادا کوي، صلې رحمي هم کوي، او په دې خپل ما او د علم په وجه باندې دی الله رب العالمین د خلکو ته د مسلمانانو تر دنه خیر رسوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره یوې نیت دی ته نیت دا چې مال الله ورکړی، علم الله ورکړی، نو د علم په وجه باندې الله نه یریږي، دا مال په صحیح ځای کې استعمالوي. او دویم دا چې د مسلمانانو د کوم رشته دارو د حق ورسره دی هغه نه پټوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا افضل المنازل دی، لوی مرتبه ول انسان دی دا چې د علم په وجه باندې د دې مال حق هم ادا کوي، په صحیح طریقې لګوي، او د علم په وجه باندې د خپل رشته دارانو حقونه هم ادا کوي، او اراده د ثواب کړی دا، د نیکۍ کړی دا. دویم هغه انسان دی چې الله رب العالمین د علم ورکړی، مال ورکړی دی، یا هغه انسان دی چې علم یې ول ورکړی خو مال یې ولندې ورکړی، خو دې صادق النیت دی، او د انسان وایي که الله دا انسان دا وایي که الله رب العالمین مال لا کړی وي، نو ما به الله په لار کې داسې خرج کولی څنګه چې پلانې مؤمن بنده او مسلمان د خپل مال خرج کوي. نو دې سړی دا نیت دی څنګه چې مخکې صفت والا چې د هغه مال الله ورکړو، دا د مال الله په لار کې لګوي، دقه شان دی انسان هم دا سوچ او فکر او نیت دی چې الله رب العالمین مال لا کړی، د دا مال په صحیح طریقه باندې لګوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فهو بنیته فاجرهما سواء، دا انسان دا په خپل نیت باندې دی انسان دا دواړه په ثواب کې په اجر کې برابر دي. ور دا مخکینه دا خالص نیت په وجه باندې، دا دویم انسان نیت په وجه باندې تر بدله ملويږي چې دی اولنی انسان په شان الله مال لا کړی وي، او دا مال ما د الله په لار کې څاوله، نو دې دوه انسانانو دا ثواب برابر دي. خو دریم هغه انسان دی چې هغه الله رب العالمین مال ورکړي خو علم یې ورکړي، او د مال بالکل دی په د الله په ناروا کې په بجې خرچونو کې د الله نه د نه یریدو په ځای کې د مسلمانانو حقونه صلی رحمی نه کوي، د رشتہ دارانو حقوق نه کوي، د الله حق نه پیژني، او دغه شراب او کباب او دا ناشګانی او دا قسم ډانسونه هغه کارونه پې کوي چې هغه د الله د نافرمانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فذا افخذ المنازل، یعنی دا ډېر خبیث منزل والا دی، بیکاره منزل والا دی، بیکاره مرتبه والا دی دا انسان. او څلورم هغه انسان چې الله والا مال ورکړی نو علم ورکړی، خو دې دا وایي چې ارمان که زما سره مال را سره وي نو ما هم د دې سړي په شان دغه خرچې کړې وي، دا نشې تماشې امام کړې وي، دا ډول سرنا امام کړې وي، دا قسمه دا 3 نمبر صفت چې کوم انسان کې وو چې د الله نه یریدو، بې ځایه خرچونه کول، د مسلمانانو حق یې نه ادا کاوه، د رشتہ دارو حق یې نه ادا کاوه، د الله حق یې نه پیژاندو، نو دې انسانو چې ما هم داسې دغه کولې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د 4 نمبر انسان نه د 3 نمبر انسان شان دی، دله خو الله مال نه دی ورکړی، خو د نیت غلط دی. ګوره د 4 قسم انسانانو ته وګوره چې دا 2 نمبر او 4 نمبر دی له الله رب العالمین اجر ورکوي، ثواب ورکوي، صرف په دې بنیاد ورکوي چې د نیت ښه دی، او نیت یې دا دی چې د اولنی نمبر د 2 نمبر انسان دا وایي چې د اولنی نمبر انسان په شان ما هم دا مال الله په لار کې خرج کولی. د 4 نمبر دا مقصد چې د الله رب العالمین په نافرمانی کې 3 نمبر خرج کوي، دغه شان ما هم دا خرج کولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم ډېر بیکاره منزل والا دی، مرتبه والا دی. نور دې نه دا معلومه شوه چې په خپل عمل کې څومره اخلاصي، په کم کار کې چې نیک صفای، نو دومره به د الله رب العالمین ته قبول کړي، د مقصد به کامیابي، د مقصد کامیابی ده، په دې کې نمود نشته، په دې کې نمایش نشته، په دې کې دکاوه نشته، په دې کې ریا نشته، او په دې کې هغه اعمال نشته چې د هغې په وجه د عمل او د کار دا تباه کېږي.
یعنی په زړه کې اخلاص دی، ریا پکې نشته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام یرائی فقط اشرک. یو مسلمان نه مؤمن دی هغه روزه نیسي او روزه دی په اخلاص سره ونه نیوه او په روزه کې دا صرف ریا وکړه ځان یې وښودل د شرک وکړو. من صلی یرائی فقط اشرک، یو انسان دی او هغه منځ وکړ دې دپاره چې ما خلک ویني، یعنې ریا یې وکړه د شرک وکړو. من تصدق یرائی فقط اشرک، یو انسان دی او هغه صدقه وکړه او صدقه چې کوم دی دا د ریا دپاره وکړه چې خلکو ځان وښیمه، نو دې انسان ته چې کوم دی دا د دې انسان دا صدقه دا په ریا کې راله او د دې ثواب میلاو نشو. نو د هر عمل لپاره اخلاص دا ډیر لازمی څیز دی چې کله انسان کې اخلاص موجودي نو د اعمال به ته فائدہ ورکوي، او چې کله به دې انسان کې عمل اخلاص پکې نه نو به دې انسان ته دا فائدہ نشي ورکولی. ان شاء الله پر روان درس کې بیا هغه کسانو ذکر کو چې باو کې اخلاص نہیں داغي کم ذکر دے. اسی طرح پچھلی ویڈیو کی طرح میں آخر میں چند کلمات ان بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے سپورٹر ہے، ہمارے معاون ہے اور ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمارے چینل سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو کمنٹس بھی کرتے ہیں. تو میں تمام ان ساتھیوں کو ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دی، اللہ رب العالمین کی ان کی مشکلات آسان فرما دے اور اللہ رب العالمین ان کو اجر عظیم دی اور دنیا اور آخرت کا کامیابیاں ان کو اللہ رب العالمین نصیب فرما. انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ جہاں بھی ہو اللہ رب العالمین آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت میں خوشحالیاں دے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.